تاسو ټول داسې وشي الله دې ډېر عمر او روغ درکړي سره د پیر صاحب پیر صاحب واقعي چې د دې ټولو خبرو نه مالامال دي خدایي خدمتګاري تنظیمې دي هغې کې ډېر لوی کار کوي ډېر لوی کار کوي لارې کوڅې جوړوي ټیبلې وباسي د کونډو رنډو مدد کوي د بیمارانو مدد کوي په دې ټولو کیسو باندې ښه مقدم الله دومره عزت درکړي ما الحاج پیر علي ما چې کوم مشاهده وکړه مونږ د دوی ډېر لوی مننه او شکریه چې دا راغلي مېلمه د پاکستان نه اسف الله فاروقي صاحب مونږ ډېر خوش قسمته یو چې مونږ دې سره ملاقات وشو او دا په خپله ډېر درنه او د ډېر درنو مشرانو نه فایده مطلب د والد صاحب او د والده صاحبه الله دې دوی جنت فردوس نصیب کړي او ډېر زیات یو مخلص او یو خوږ او یو قدردان او یو عزتمن دا نه ورځ داسې شوه مونږ دپاره دا یو تاریخي ورځ شوه چې دوی راغلي او مونږ دوی سره ملاقات وشو مونږ خپله مسافري ډېر یو خوشقسمتي ګڼو او نن په موږ باندې بلکل د اختر ورځ ده چې مونږ د داسې مشرانو سره او د داسې عزتمندو خلکو سره میلاو شو دا زمونږ د په ډیری کې به مونږ یو خاص ورځ ده او یو داسې یادګار دی چې دا د نه هېرېدلو دی زمونږ د دوی بیا ډېره شکریه ادا کوو ډېره مننه او الله دا چانس مونږ له بار بار راوړي چې داسې عزتمن خلک راځي او مونږ سره ملاقاتونه کوي او مونږ ورسره ورځو او ملاقاتونه کوو دا زمونږ دوی سره داسې یو تړون جوړ شو دا د نه هېرېدو دی انشاءالله موږ پاکستان ته لاړ شو موږ دوی پسې ګډ شو دا مونږ الله ټول مطلب چې د دې معادله کې دوی له جنت فردوس ورکړي او دوی زموږ سره ډېر یو الله تعالی مونږ له قدرت الهي مونږ داسې خلکو په منځه کې سوال کوم چې داسې یو ښه خلک یو نیک خلک یو ښه سوچ والا خلک خدای تعالی مونږ سره فرض دی کې یو فرض ډګر باندې ملاوي نو دا سوال زموږ خدای قبول کړی نو مونږ په خپل ډېر خوشقسمت دي چې او د دې ملګرو سره او بیا د دوی دا بیا زه د دوی ډېره زیاته شکریه او ډېره زیاته مننه عبدالرحمن صاحب زمونږ ملګري چې کوم دی عبدالرحمن صاحب یو عزتمند زمونږ سره ډېره ښه تعلق و بیا د دوی بیا دوی سره تعلق و نو داسې مونږ باندې نن مطلب چې داسې یو لوی احسان دی او داسې یو لوی مینه وه چې هغه یې دنیا ته ښکاره کړه نو مونږ د دوی ټولو ډېره شکریه ادا کوو د ناستو ملګرو هم او څوک چې ماوري دا هم ډېره شکریه ادا کوو او برداشت کوي او ورسره مینه کوي نو الله دې ټول اجر ورکړي ډېره مننه او ستړي ډېر ښه فاروقي صاحب او ستاسو له کلامونو مو واورېده ماشاء اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د ټولو نه اول خو د احسان الله فاروقي صاحب او د حاجي عبدالرحمن صاحب د پیر خیر صاحب او د الحاج پیر علي محمد صاحب او د علي خان ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دوی په دې دومره لنډ تنګ وخت کې زمونږ الحاج پیر علي محمد صاحب له دومره عزت ورکړو نو الله تعالی دې د دې نه زیات عزت دوی له ورکړي او دوی چې په کوم کلام او په کوم خواږه انداز کې د الحاج پیر علي محمد صاحب ته پیش کو او د هغه په یاد کې څه شعرونه وویل او نظمونه نو دا به د قیامته پورې زموږ سره یو یادګاري او انشاءالله دا به مونږ په سنیري الفاظ کې چې کوم دی نو دا ورډز استعمالوو او لیکو او د دې به مونږ ډېر قدر کوو او مونږ د هغه وروڼو ډېر مشکور یو چې چا مطلب دی زمونږ دا پروګرام وکتو او ویې اورېدلو نو د هغوی هم ډېره زیاته مننه چې هغه هم زمونږ د فاروقي صاحب لا ډېر د مینې او د خلوص داد ورکړي او الحاج پیر علي محمد صاحب خو په ننګ په غیرت او په غریبانانو په کونډو رنډو باندې یو مین انسان دی او د ریاض په خاوره باندې دی یو سماجي کارکون دی او څومره خدمت چې کولی شي دی د هغه د غریبانانو دی هغه د کونډو رنډو دی که د کلي په سطحه دی
نو په هغې کې اولنی نوم چې هغه د الحاج پیر علي محمد صاحب وي په هره موقع باندې کو د مړي راغلی دا کو د نور ته په کلي کې سناګهانه آفت راغلی دی د چا بیمار راغلی دی نو الحاج پیر علي محمد صاحب د ټولو نه اولنی د قبر خدیله او د دغه لا د قبر کټله او د بیمار کټله ده اوږه ورکړې ده او ډېر زیات چې کوم دی نو موږ د ده مشکور یو دا مطلب دی چې ډېر د قوم خدمت وکړو الله دې ټول عمر په دې باندې قایم او دایم ډېره مهرباني جزاکم الله خیر ګران حبیب الرحمن صاحب او تاسو ډېر د زړه نه مشکور یم او ډېر ممنون یم هغه دا چې تاسو ماته ووایئ چې احسان الله فاروقي صاحب راغلی دی مشهور نعتخوان نو ما درته په الفاظو کې ووایي چې یوازې نعتخوان نه دی هغوی چې دی یو شاعر دی یو ادیب دی یو مفکر دی د هغو د مفکورې د هغوی د قدر او عزت هغې موږ سره یو ډېر غټ احترام دی ولې چې هغه موږ پېژنو موږ هغه پېژنو دا لیدلې نو ستاسو په ذریعه سره زموږ ملاقات وشو زه د احسان الله فاروقي صاحب ډېر زیات ممنون یم تشکر ورته کوم خیر اخلاص ورته وایم ستړي مشي ورته وایم مرحبا ورته وایم ویلکم ورته وایم خوش آمدید ورته وایم هر کله راشي ژوندي اوسئ بریالي اوسئ بیا چې هغوی دلته راغلل او دا دومره ښکلي کلامونه یې زموږ سره شریک کړل بیا په خصوصیت سره د الحاج پیر علي محمد لالا چې هغه د ریاض په سطح باندې د پښتنو سالار دی او یو خدایي خدمتګار دی او یو ډېر ملنګ مزاج انسان دی نو د هغوی په باره کې چې دوی کوم شعرونه ولیکله او هغې زموږ سره شریک کړل نو د هغې زه ته تح دل نه مشکور یم او د دوی مننه کوم دوی ته تشکر وایم چې دوی زموږ په دې ملي مشر باندې دومره خواږه الفاظ استعمال کړل او خپل د علم هغه جوهر چې کوم دی هغې موږ ته ښکاره کړله نو موږ د هغې نه ډېر مستفید شو ډېر خوند هم ترې واخیستو او دا په ویډیو چې څوک هم ګوري او زموږ دا خبرې او دا ښاغلي بابو صاحب خبرې واوري دا د دې کمپنۍ منیجر دی او ډېر قابل سړی دی ډېر پوه سړی دی دوی زموږ د دې ټولو خبرو ښه جاج اخلي حالانکې دا ادبي سړی نه دی خو دا د ادبي شخصیاتو په شانې خبرې او دغه ښه کوي د دې ټولو ستاسو بیا ډېره مننه او د پیر الحاج علي محمد لالا خو به مننه کوو چې د هغوی ځای ته درانه مشران راشي نو موږ ورسره هم خوشحاله شو موږ ورسره ستاسو بیا ډېره مننه خوشحاله اوسئ زه د پیر علي محمد خان صاحب او د دې بایجان احمد الله بابو صاحب او د خوږ ادبي شخصیت پیر قائل ستاسو د ټولو مننه کوم چې ما یو غریب مسکین فقیر انسان له تاسو ډېر زیات عزت راکړی که زه صرف یو شعر تاسو ټولو ته ډالۍ چې کاش میں تجھ پہ ریاضی کے سوالوں کی طرح کاش میں تجھ پہ ریاضی کے سوالوں کی طرح خود کو تقسیم کروں اور کچھ حاصل نہ رہے اللہ اکبر جزاکم اللہ خود کو تقسیم کروں اور کچھ حاصل نہ رہے اور زما د غزل یو شعر دی هغه درته ډالۍ کوم چې ما تمام دنیاګۍ در پسې چاڼ کړه ما تمام دنیاګۍ در پسې چاڼ کړه او تا د زړه نه اواز راکړو چې زه دایم جزاکم الله مننه جی ډېره مننه الله مو آباد کړه خوشحاله تاسو به څه وایئ تاسو ورسه وشو د پیر صاحب پرې دین نه ګورئ ښه او ټولې مڼې مو وشو ګورئ ښه او بیا به واړه نه